خدمت فاونډیشن د امبېلې په دې چوک کې یو کیمپ لګولی دی. الخدمت فاونډیشن مندړ د ترکیه او شام د زلزلې زدګانو د امداد د فاره په امبېله چوک کې امدادي کیمپ لګولی وو. په امدادي کیمپ کې د الخدمت فاونډیشن مندړ صدر تیدار احمد خان، د جماعت اسلامي مندړ امیر بشیر احمد، د جے آئی یوت پی کے 25 صدر فتح البشیر، ناظم امبېله امتیاز علم، سابقه صدر الخدمت مندړ اشراف الدین استاد او رضاکارو دکان په دکان چنده جمع کړه. میډیا سره د خبرو په وخت د جماعت اسلامي سابقه ضلعي امیر محمد حنیف اووی چې د الخدمت فاونډیشن رضاکار د ترکیه او شام د زلزلې زدګانو په غم کې برابر شریک دي. هغوی اووی چې څو ورځې وړاندې چې په دغه مسلمان ملکونو کې کومه زلزله راغلې د هغې نه په زرګونو خلک مړه او په زرګونو آبادو ته نقصان رسېدلی. هغوی زیاته کړه چې دغه مسلمانان وروڼه خویندې زموږ د امداد په تمه دي او دا زموږ دیني او اخلاقي فرض دی چې موږ د دغه وروڼو خویندو امداد وکړو. سابقه امیر اووی چې د الخدمت فاونډیشن رضاکار ترکی ته امداد لتلی او موږ ورلا دلته چندې کوو. هغوی اووی چې موږ د جمعې په ورځ جوماتونو کې چندې کړي او موږ د بونیر د خلکو مشکور یو چې په موږ اعتماد کوي او موږ لا چندې راکوي. په دې موقع کې موږ د جماعت اسلامي چې کومه شعبه ده الخدمت فاونډیشن پاکستان د هغې انتهایي شکرګزار یو چې هغې په ټول وطن کې د شام او په ترک کې چې کم قیامت خیز زلزله راغلی ده چې د هغې نه څه د پاسه 1,000 کسان وفات دي، شهیدان دي او څه په لکونو کورونه د هغې نه متاثر دي. یو ځل بیا الخدمت فاونډیشن پاکستان د بېکسه مسلمانانو او د بېکسه د مظلوم مسلمانانو او د شهیدانو مسلمانانو سره د امداد لپاره په ټول پاکستان کې راوتی دي. په دې وخت کې زه د مندړ په کیمپ کې خصوصا امبېلې په چوک کې ناست یم. موږ یقین لرو چې ملګرو ته د الخدمت د طرف نه په مندړ تحصیل کې هغې هر جماعت ته تقریبا رسیدلی بې د حکومت د وسایلو نه، بې د حکومت ته کومک نه هغوی تقریبا په خپل خرچ، په خپلو جیبونو، په خپلو ګاډو، په خپلو تیلو هر ځای ته رسیدلی. دا انتهایی خوشایند خبره ده. او الخدمت که په هندوستان کې په سیکانو ظلم شوی دی، هندوانو باندې ظلم شوی دی، هلته کیمپ کولاو کړی دی. الخدمت که په بالاکوټ کې زلزله شوې ده هلته رسیدلی دي. که سیلاب په نوخار کې راغلی دی او په ټول وطن کې راغلی دی نو الخدمت هلته رسیدلی دی. الخدمت په ټوله دنیا کې د مظلوم مسلمانانو، د مظلوم انسانیت د خدمت لپاره یو بهترینه دیانتداره شعبه ده. الخدمت چې څومره چنده کوي د دې څه پرسنټیج دلته نشته چې دلته پرې دا پاتې کوي. د عامو ان جی او چې څومره پیسې هغې له راشي نو هغې 20%، 30%، 10% دا ځان ته پاتې کوي. خو د الخدمت متعلق دا تصور نشته. دې وخت کې الخدمت فاونډیشن د مسلمانانو د امت د بیدارولو دپاره یو تحریک دی. دا هر ځای ته ورسېد او هر چا 10 روپۍ، 100 روپۍ، 1,000 روپۍ د وس او د استطاعت مطابق پیسې ورکړي. زه د دوی شکرګزار یم چې دا د دې امت د عروج او د دې امت د یووالي او د دې امت په خواخوږۍ په یو کېدو کې یو زبردست رول پیش کوي. ځکه چې څنګه قرآن کریم چې انما المؤمنون اخوه، مسلمانان ټول وروڼه دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تفصیل پیش کوي چې که د یو سړي په کچه ګوته درد وي نو درد د ده سر محسوس کوي. او الحمدلله دا د امت په بیدارۍ دا تحریک چې نن په ترک کې، په شام کې زلزله راغلی او په مندړ کې او په تورغر کې او په سوات کې او په صوبه سرحد کې او په پاکستان کې او په ټولو ځایونو کې د الخدمت رضاکار لله فی الله هغه رسیدلی دي او د مظلوم مسلمانانو لپاره چندې کوي او په سونو کارکنان هلته لیږلي دي. هلته زموږ کارکنان لګیا دي. یو ډېر لوی
د الله تعالی په فضل د پاکستان د پاره دا یو ډیر لوی کریډټ دی چې د پاکستان مسلمانان د خدمت په شکل کې الته ورغلي دي او الته د ترک او د شام د مسلمانانو خدمت کوي. نو دا د دې ټول وطن د پاره یو بهترین تحریک دی او پکار دا چې خپل خلق عطیات د دې ته ورکی، دوی له واک ورکی، دوی له اختیار ورکی، ځکه چې دا بې صدا حکومت ته زور او د جبر او د اکراه نه از خود یو تحریک دی دا روان دی. زه دا ایله لرم که الخدمت ته نور خلق وسایل ورکی نو الخدمت آپ نے مدد آپ د دې ټول ملک غریبي ورکولی شي، د ټول ملک ته ایجوکیشن ورکولی شي، د دې ټول ملک کونډو ته هغې ډوډۍ ورکولی شي. او تاسو اینئ چې په سیاسي تحریکونو کې صرف الخدمت تحریک دی چې په زرګونو بې کسه هغه خلک چې د هغې پلار او د هغې مور مړه دي او د یتیمانو په شکل کې په دې وطن کې اوسېږي چې د اوټ تصور د هغې سره لا نشته، خو هغه بې کسه خلک الخدمت په زرګونو خلک ساتي. الخدمت په زرګونو کرسۍ معذوره خلقو له ورکوي، الخدمت خلقو له قرضې ورکوي، الخدمت د خلقو د تاوان په څه نه څه شکل کې هغې ته ریلیف ورکوي. د دې وجې نه د دې وطن دپاره دا انتهایی خوشاین خبره ده چې الخدمت فاونډیشن پاکستان دوی ته عطیات ورکي، دوی ته زیات نه زیات کومک ورکي او دا د الله تعالی په فضل دلته نه بلکې د الخدمت دا تاریخ دی چې هغې دیانتدار کوم شیز هغې ته میلاو شوی هغه په دیانت سره په شرافت سره هغه په خوږو انداز سره هغه رسولی دی. زه ایله لرم چې ټول وطن به د دې بېکسه مسلمانانو دپاره د هغې د امداد دپاره به د الخدمت سره تعاون وکړي. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.